گورجی بسم الله الرحمن الرحیم وإذا عرفت هذا فاعلم أن المراد بكينونة المعنى في نفسه وسو دیزینا یو عظیم اعتراض دفع کئی غرانو چې د اواز بسی چھوڑ دے گورے جی بسم الله الرحمن الرحیم میں یو دې باندې ځان پوهږي ښه دا په دې کتاب کې دوه ځله راغلی دی اسم تعریف یو ځل په وجه د حصر کې راغلی هلته فی نفسها هلته قطعا کلمې ته راجع دی نو هلته دا کون د کینونت د کلمې کینونت د دې کاین فی نفسها پوه شئ پې اور کینونت تا معنا په نفس تا کلمې کې مرا قلم را کینونت تا معنا پرما تاسو ته پرون د تمه جزئی یو حاجی وي دغه زما غرض وبس ستا ذهن بل طرف ته اړولاږي چې دا شی ته زده کړي دوی خبرو سره نشي کولای نن د دومره هم کنه چې بلا ده ته او چې دا دې زده وکنه غلبه ته کوي چې دا مسلې کې وګورئ ورته د دې مزه کنه چې تیز نوم تشلا شي اوري اوس فارغي اوري پرون د مليان غلي مازیګر ټوپک ولا شو خو شو او دا بل ماښام مازیګر بیا ماسخن بیا راغی دا اخر دلته راځي که څوک نه دی په دې علم ونیمایي هغوی ټول ته جهل دی هغه موټې مدرسې والا دی هغه شور والا و محب الله خان نه دی د خپل دی دا ټوپک والا دا مدرسه ده وګورئ په دې کتاب کې راغلی مخکې وجه اثر دی هلته فی نفسها راغلی کائن معنی کائن فی نفسها دین معنی کینونت فی نفس الکلمه شو کینونت المعنی فی نفس الکلمه دلته په تفصیل کې راغلی دلته اور معنی کائن فی نفسه راغلی راغلی چې فی نفسه راغلی دا هی ضمیر دا اوس ګوره دلته ما دلته دی نو دا نفسه ضمیر دی موږ معنا ته هم راجع کړو او دا هی ضمیر ما ته هم راجع کړو چې ما ته راجع کې نو بیا دا لفظ د ما بیا کلمه شوه نو بیا واپس په دې تقدیر باندې دلته د دې په دې کې دوه ترجمې شي کینونت المعنى فی نفس الکلمه کلمه کومه شو چې ضمیر د هی د ما ته راځي شي دقه وي چې ما ته راځي او چې ضمیر د معنا ته راځي شي بیا کینونت المعنى فی نفس المعنى کینونت معنا په نفس معنی کې شو او د دین علاوه په مفصل کې تیر شوی دی هلته فی نفسه تیر شوی دی هلته ضمیر قطعا ضمیر معنا هغه د معنا ته راځي دی چا ته راځي دی نو هلته کینونت المعنى فی نفس المعنى وګوره لنډه ده دا اوس چې تا په تفصیل کې ویل دی که نه نو دې کې دوه احتماله شو څو احتماله شو او د هر یو مرجع شته که ته راجع کې ما ته د دې د اجمال سره موافقت راغی هلته هم کلمه او دلته هم کلمه شوه او چې ضمیر دلته معنا ته راجع کې د دې مرجع شته قرب ځکه دا قریب دی معنا کائن فی نفسها فی نفسه په دې نفس ته معنا کې دا قرب او قرب مرجع ته چاره ځان په خبره باندې پوه ښه
بیا هغه مرجح ده. نو په دې دلته د ده په دې کې دوه احتمال دي برابر خو د هغه په دې ځای کې هلته مخکې اجمال شته چې دا تفصیل د هغې سره برابر وو. نو د چا په خبره پاتې شوه چې ضمیر په دې کې د مفصل په دې کې دا هي ضمیر چا ته راځي شي دا معنا تر ولې ما ته راځي کې نو او بعید دی که نه نو دلته خو هم هغه بعید و خو دا چې مخکې اجمال و او اجمال سره موافق زه یو شي تعریف دی نو خو یو شان پکار دی نو په خبر تاسو پوه شو دا لانجه ده دا وایي د حاصل محصول برکت دا دی چې دا لانجه هم دمه شو څنګه دمه شو ګوره که دلته ضمیر د ما ته راځي کې د دې معنا هم استقلال دی څه دی او که د کائنات د معنا په نفس کې چې دلته خو ظرفیت تشریف راځي موږ د هغې معنا کوو کېدل د معنا په نفس د معنی کې د دې معنا هم څه دی وګوره دلته استقلال دی چې کلمې ته راځي نو دا کېدل د معنا په نفس د کلمې کې کېدل د معنا په نفس د کلمې کې او کېدل د معنا په نفس د معنا کې د دې نه مراد هم استقلال دی او د دې نه مراد هم سره استقلال دی د دواړو معنا سره هغه نه دی مګر څه شی دی چې هغه استقلال دی. خو یو خبره ده کوم چې دلته ضمیر چا ته راځي کلمې ته راځي نو د کلمې کار دلالت کول دي څه دي بیا به دا کلمه په دلالت کولو کې به دې کې سره مستقله ده څه معنا چې کله ده ګوره د کلمې کار کلمه لفظ دی د هغې کار دلالت دی او د معنا کار صفت مفهومیت دی څه دی نو او دا دواړه خبرې په حرف کې شته دا حرف نه دا من دی په دې خپلې معنی باندې په دا اسم لکه زیدون دی په دې خپلې معنی باندې په دلالت کولو کې غیر دلالت محتاج او دا معنی په دې لفظ نه په مفهومیت کې غیر دلالت محتاج ورشو ګور خپل ټکی وي چې کله چاته وي لفظ ته وي نو د لفظ کار خو د کلمې کار خو دلالت دی که نه نو دا په دې معنا د چې رسي او دلالت پې کوي چا ته بل چا ضرور نشته او چې معنا ته راځي شي یعنې دا معنا که نه په مفهومیت کې د لفظ نه بل چا ته نو خیر دی که نه دواړه ټیک دي مطلب یې د دواړو مراد استقلال دی او په اسم کې معنا استقلال دی او حرف پې وباسي حرف پې څه کوي نو لنډه ده ته وایې چې دا دوه کینونه ته راغلي نو دلته فی نفسها کې ما ته راځي کې د اجمال سره موافق شو خو د دې دغه سره موافق شو ځکه دا کافیه ماخوذه د چا نه مفصل نه د خپل ماخوذ منه سره موافقه نه شو او که ضمیر راځي کې چا په دې ځای کې تفصیلي ځای کې نو بیا د ماخوذ منه سره موافق شو خو د اجمال سره موافق نه شو نو په یو د مخالفتینو کې خامخا واقع دی او بل دا د دې څه مطلب دی که دا ګوره دا کینونت او د استقلال د دې تعلق د معنا سره نو کلمې ته مراجعه کوه او که د دې تعلق د کلمې سره نو معنا ته مراجعه کوه دا بل اعتراض دی یو د مخالفه احدى المخالفتین کې وقوع د اسلام دویم څه که د دې تعلق د معنا سره د استقلال تعلق د معنا سره نو ها موایا ما ته زمین کلمې زمین راځي کوه اگر د دې تعلق د چا سره د لفظ سره نو بیا مفصل ولا ته موایا خلاص شه او تم خلاص شه دا هي زمین بیا چا ته راځي ها معنا ته راځي که زه تعلق د چا سره د معنا سره د مفصل کارم صحیح شو او دا دلته دا یو تقدیر صحیح شو ٹھیک شو چې زمین معنا درځي کې د معنا سره تعلق بیا یې لفظ دا ما ته یا ها مو وایي چې ما ته راځي کلمې ته راځي یا هی مو وایي چې ما ته راځي دغه تعلق د لفظ سره شته نو خبر مو شو دا دوی ته راځي وایي چې حاصل محصول ته زده کړو د دې مصیبت نوم ته د مشروع ولې ځکه کې
كينونة المعنى في نفسه او كينونة المعنى في نفس الكلمة د دوړو معنی نه مگر سره استقلال نو خیر دی لفظي عنواني تعبيري مخالفت پر راځي خو تعبیرات خو کله یو تعبیر کړه بل تعبیر د فنون فی العبارت وي څوی او دې دا تعبیرات بدلولي او معنا نه بدلي وي دا نقصان نه کوي بس هغه چې کته معنا او مطلب بدل نه د دوه مراد سره استقلال ګور تاسو ته ګورئ اوس دا خبره کده څه کوي دغه نه به راوړل کی و اذا عرفت هذا کله چې دا د فی نفسه کې د معنا کنه کې دا تفصیل ته وپیژن معنا اسمی او معنا حرفي کې یو موصوف په پنځو صفاتونو سره بل موصوف په مخالف پنځو صفاتونو سره او دا تاسو کو به یو کلی دی بل جزئی دا تاسو نو علم تستا په علم کې یو بل شی راغی چې مراد د کینونة المعنى في نفسه دا زمير چا راځي کې معنا ته استقلاله بالمفهوميه او استقلال بالمفهوميه ویلا د دې زمير چا راځي معنا ته او معنا صفت مفهوميت نه لري او ذکر دا في وكينونة المعنى في نفس الكلمه دا کوم ده ګوردل ته دلاله عليه مفهوميت نه وي بس وسوقولي ته د کلمې کار دلالت ته په معنا باندې بيد حاجت نظم د کلمې غوړې لري ولي او راځي د الاستقلال بالمفهوميه کدا معنا چې لفظ فهمي کې مستقله ده دې لفظ ته احتیاج نشته چې دلالت په یو بل ځای ته محتاج شي ها لندا فمرجع كينونة المعنى في نفسها رجع د كينونة المعنى في نفسه چې زمير څه راځي شي وكينونته في نفس الكلمه او کو دې کلمې درشي او دا کلمه عدالت علی چې په دې باندې دغه معنا من ذات اله من واحد د دې راځي چې دا اله امر واحد د مرجع په مطابق دی مرجع د دې سره امر واحد دی هغه څه ده استقلال المفهوميت دی ټول استقلال المفهوميت دی ها اوس چې د دې ټول مطلب یو دی نو خیر دی تعبیری مخالفت پراشي خو معنوني معبر عنه په لحاظ سره پکې فرق نشته ففي هذا الكتاب واستغل راغی زما اعتراضونه په دې کتاب کوم کتاب کې په کافیه کې زمين موجود په نفسه کې دا رسونه جوړه ته کې ما څو احتمال وکړل دا غي نه دا دې کې دوه وکړل کنه وای په دې کې کنه اوري کنه اوري يحتمل ان يرجع الى ما دا زمير مجرور په نفسه کې احتمال لري چې راځي شي د ما ته چې موصوله ده التي چې عبارت د کلمې نه موصول نه کوي دا کشف مترف کوي او بیا سوی اوري ويحتمل ان يرجع للمعنى چې قریب ده او د دوه مراجعه شته کنه شته دیو مراجعه د اجمال سره موافقت ده د دې سره مراجعه قرب ده څوک ده او اصل په مرجع کې څوک قریبي زیدار اساسو ولذا ذکر زمیره او دوم د دې لپاره څوک دا زمیره ګره الته هار او دلته سره هي راول مذکر راول تنبيان على صحه ديراتك للمعنى شرط دوه کار ته کولای شي دوی ټول نه پوش ويحتمل ولكن عباره المسلم مدوره دي دخل عباره ورته راغله في نفسه نو ايضا دوه احتمال لري ما تاسو دوه احتمال نشته ولي ما کې اجمال شته نشته او قريب صوت معنا دې وجنال ته په ایزاه کې د مصنفینو چې ضمیر يرجع الى معنا دا ویل کنه پور حاصل محصول نمخ کې کنه قال المصنف رحمه الله في الايزاه ده اسم ما دلنا لاندې في شرح المفصل الضمير فيما دل على معنى في نفسه يرجع الى معنى القطعا من الجد احتمال نه ذکر کوي دا مصنف صاحب د کافیه د مفصل شرح کوي ضمیر چاته قطعا وی ګوره لیکن عبارت د مصنف دا لکن دا دفع توهم د پر راځي سره پر راځي اعلان دا خلک وی لیکن د استدراک د پر راځي استدراک څه ته وي دفع د توهم چې ناشي د کلام سابق نه نو دلته څنګه چلل عبارت مفصل ظاهر دی په معنا اخر کوم
چې ضمیر چاته راځي شي او معنا ته وویل چې خبر وویل جواب ضمیر المعنى لعدم مسبوقیت یا مسبوق معنا بیا غلطه نه کوي یعنی لعدم تاخرها مسبوقیت مخکې کېدو ته نه وایي مسبوقیت وروسته کېدو ته مسبوق سابق مخکې کېدو ته وایي مسبوق چې وروسته پاتې شي هغه ته وایي ځینې مانځه کې چې وروسته راشي که نه رکعات امتثال ته مسبوق نه وایي نو هغه مخکې راغلی که وروسته راغلی دې طالب ته مې په مخ وایي مسبوق څه کوي چې مخکې وي چې مخکې نه وي مخکې نه وي ماشومې که ماشومې ته غېږه ته څه چل څنګه دې یاره استعداد جوړ شي نه ته دغه ماشومې د کلي سره ماشومې پوه شئ د عدم مسبوقیت د وجې د څه شي نه د عدم تأخر د دې نه بما د داسې شي یو مخکې اجمال چې يدل على اعتبار کلمه فی نفس الکلمه چې هغه دلالت کوي په اعتبار د چا د کلمت معنا چا کې په نفس کلمې کې یعنی چې کلمې ته موږ ضروري چې دې ما ته راځي کو او معنا مراد کلمه وایو داسې شی ته مخکې نه دی چې اصل ته اجمال نه کوي ولهذا جزم المصنف هناك وزن تاسو عبارت اور چې کله ایضاح شرح د مفصل کوي نو صفوي الضمير يرجع الى معنى سويلي جزم هناك برجوع الى المعنى وبما سبق ما دا بهم برکات دي دې دغه برکتونه دي یو بل غټه لانجه ده چې ګوره ته وایې چې په حرف کې احتیاج غیر ده په حرف کې صحیح او معنا حرفي کې احتیاج غیر ده او بچا کې او بدای کې احتیاج غیر ده نه زه تاسو مسله دا فوقن او تحت دا اسمونه دي ګرځي ها او فوقیت چې کوم ده فوقیت د چا به وي د یو شي به وي په چا باندې په یو شي باندې نو دا طرفین ته محتاج نه دا معنا اضافي ده کنه دا نسبت ده کنه په مابین ده او فوقن اسم ده که حرف ده اسم فوق ته ظرف نه اسم او اسماء الظروف او تحتن د قشانت قبلهم ده بعدو دا ټول دي او دې ته اسماء او لازمه الاضافه صوت فوقهم فوق الدار او تحته او قبل كل شيء بعدك بعده دا زرع دا کم غلي اسماء لازمه الاضافه او دا هم اې د دې دام نسبتونه دي دام سړي او طرفین غواړي کنه غواړي چې طرفین غواړي نو دې ته په کومه جبا د من معنا هم ابتدا بلکې من نه د دې فوق په شان اعلی ده سره دغه اعلی ده دغه معنا استعلا ده او د دې فوق معنا هم سره لاندې استعلا ده فوق ته اسم دی او اعلی ته حرف دی دا لوی مشکل کې ته الته ګیره چې من اعتراضونه خلک کوي موږ څنګه وایو ما تاسو ته دغه استعلا په شان د ابتدا شو او ما تاسو ته ابتدا کې نه الابتداء یو مصدر دی یو من دی د من معنا ابتدا ده الابتداء معنا هم سره دې کې ما پنځه خبرې جوړ کړې سو استاسو مازغه ټکی او د علم په تکل کې چې علم څه وایي نو هغه پنځه خبرې بیان ساتي اوله سوا مستقل بالمفهومیت ده دویمه سوا ملحوظ بذاتی ده وجد لحاظ فی ذاتی سره د دې سره چې کوم طرفین هغه سره از خود راځي هغه نه ما تعبیر کې لزوم او تعقل متعلقي څه دا درېمه خبره سلورمه خبره مې سره اجمالاً ده او د اجمالاً معنا کلمه سو کلیین دي سړي او پنځمه خبره مې دا کړې و چې دی وژنه دا کلمه چې په دې من درات کې بل چا ته محتاج ځکه چې چا ته ضرورت دی هغه از خود راځي سره شي از خود راځي نو چې خود راځي او ما تاسو ویلو لکه ما یو خان دی او ملک دی او غسر ټوبک ماري نو دې به ته وایي چې را پاسه سم چته نه اچ کرم په دې پوښي چې ته زمينت کو باسات لړکړي هغه دا وجود دې لپاره بس سره جو هغه منډي وي نو دومره خبره ده خبره ځان پوهه ښه خبره ده سمه وه څه مې ته وویل تاسو د کوم ځای وزیرستان یې تاسو نه پوهېږئ په خبره نه پوهېږئ تاسو زبان نه
با جوړه د خو خالص مسجد څنګه چلې وای کا غلې کولې مې الته څو خبرې وي وسره خپل راځي او سره څو خپل راځي او ورسره اجمالاً ولې کلیين دي سدي او دلته پمن کې نه مستقل بالمفهومیت ده نه ملحوظ فی نفسه ده او د خبره سوا او دا تعلق او د دې سره دا مداو سره سپر راځي نه راځي ولې نه راځي هغه جزئیان دي هغه سړي او بیا ماته ستاسو یو طالب چې جزئی طالب مال پکاري جزئی طالب معین زه ته یم چې طالب راشه پته لګي دقه شان دي دلته بنوم علي نوم اطرفين دیونه دلته وای دا من وزشه ده لپاره د ابتدایي جزئی ابتدایي څه او انت على ابتداء اسم وز لپاره د ابتدایي کلی او بیا ماته ستوي چې د طرفونو په جزئیت او په کلیت سره دا نسبتونه هم کلی کېږي جزئی کېږي او په حاصل کې بیا هم دا خبره په پخه معنا کړې و حاصل تر لنډ دا چې دا معناګانې دلته یو کلی ده بل څه شو ولې د اطراف هغه تعین هغه نسبت هم متعین کوي اصل دغه شان خبره کوم ځای کړه په دې اعلی او په دې فوق شو اعلی حرف ته استعلاء ده دې کې پنځه خبرې کومې پنځه خبرې دي د اسم هغه او په دې فوق کې انا په دې فوق کې د اسم هغه دي کومې دي ملحوظ مستقل بالمفهوميات ملحوظ بنفسه لزوم تعقل متعلقه اجمالا ولا حاجه في الدلاله عليه الى ذكر متعلقه ده پنځه خبرې مته ستاسو دا په دې کې نه او په دې کې نه چې مفهوم مستقل بالمفهوميات نه ده الملحوظ في ذاته نه ده او هغه متعلق از خود ناراضي او ځکه چې هغه معین دي او هر معین شی په نامه برابر علي به معلومیږي ودی وجنا د محتاج ته په دلالت کې په دې باندې چاته غیر ته ذکر د غیر ته چې سر ته ورسره او ابتداء نه دې شي ابتداء دی زینه څه شو وبما ذكرنا او بما ذكرنا سره وبما سبق من التحقيق په حاصل محصول کې ظاهرا مدد بیا تا وسره وي کله چې دیو دا اسم تعریف کوي نو فوق تاوي چې په نفسين د فوق طرفین ته محتاج دي فوق صف تحت طرفين ته محتاج دي قبلو بعدو طرفين ته محتاج دي هو اسماء في نفسه وستو نو تعریف د اسم جامع نشو او تعریف د حرف معنی نشو لارو التا او دلته راځه یا قبلو دلته راځه یا فوقو دلته راځه ولی زکات معنا کې چې احتیاجي طرفین د احتیاجي تاسو هم د جنس د نسبت نه تاسو هم د طرفین غواړئ او هغه ته ضرورت ته احتیاج دلته راځي وي په دې تحقیق سره تاسو په دې نه بدا التزي بلکې هم دلته وي وجه مثال ما تاسو راغی خبر وکړه یو کی معنا استعلاء او د بل معنا سره او د فوقو چې کوملان د استعلاء هغه ملحوظ دی هغه په جدا صفات دي او چې کوم چې د اعلی لاندې استعلاء هغه سری وبما سبق من التحقيق ظهر انه لا يختل حد الاسم جمعا ولا حد الحرف منعا بالاسماء اللازمه للاضافه فاسماء سزرا كم يوغا ذو فوق تحت قدام خلف لغير لان معانيها مفهومات كليه وديك اسمي صفتنا پیدا گئی مفهومات كليه دي مستقل بالمفهوميه ودي او ملحوظ سري لازمها تعقل دا درې خبره شو او اجمالا دا سوی خبره شو او طبعا من غیر دا سوی خبره بنځه خبره ودي کې بنځه خبره دي اسم هغه لكن متى بيشد استدراك كبر استدراك دفع توهم جي چې دا فوقون ذکر استعمالوم خدا اعلی بشان استعمالوم صح شيون مثلا نه ته طرفين كليين دي نو دا فوقون چې ما دا فوقون زي فوق السقف زي السقف ما تقول نو زي ما سطح دا معين دي استعمال چې د فوقون په معينات دي لکه څنګه چې اعلی په معاینات کوم نو سفر په استعمال کې شته وي دی وي شکار دی
استعمال رست جدا دنیا ده زه د وجه خبره وم سره چا هاو لکه بعینه هذا وضع المتاخرین په نسبت چاو نه د متقدمین په نسبت چاو وضع مفهومات كل يوم وبیا استعمال باقي يوم بشرط استعمال في الجزئيات استعمال تمغورا استعمال بدا فوقن د اسم هم دو طرفين بكيبي ابو معين دا زدو جنا دا استعمال رسني دنيا حضرت تعالى كما خبركم ده كم خبركم لكن لما جرت هكذا جاري استعادت او دا استعمال په دې کې عادت جاری کړل چا عادت واضح نه ده دا کار التفاعل سوکو د وجه فاعل سوکو او د استعمال فاعل سوکو جرا عادت سوک او عادت استعمال في مفهوماتها مضافة إلى متعلقات الموضوع ولي لأنها الغرض من وجهها بيني غرض د وجه استعماله وجه یو چاله او استعمال به بل چاله او دا کې دي شي دا څه مستبعد ده ولې په ازا کې نو د متقدمین په نوم وجه چاله کړو مفهومات کلیه او استعمال کې شرط ټکي لګول ها هغه چې کوم معنا مزلوده بالکل پاتې ده ځکه شرط د استعمالي کې بچا کې بجزئیات خوشه لأنها الغرض منها لازم ذكرها نداخل ذكر المتعلقات ذلش لفهم هذه الخصوصيات هذه خصوصيات لا لأجل فهم أصل المعنى أصل المعنى فهم بدينا موقوفة إن شديش شوى فهي دار شوف معاني ومعتبرة في حد أنفسها شوف دا فوقنا وتحتنا دا لا في غيرها فهي داخلة في حد الاسم لا في الحرف دي تو دو بركات هذا الحاصل المقصود